دا د دوم نه کېږي نو بیا حضور فرمای او سامعا سامع جوړ شه د دې اورېدونکي چې کوم ځای کې د عالم بیان وي ورلزه ورته غوږ ده، چې کوم ځای کې درس قرآن کېږي ورته غوږ ده، چې کوم ځای کې درس حدیث کېږي هغې کې شرکت کوه، دا اوره نیکې خبرې اوره، کوم ځای دیني حلقه لګي. حضور علیه السلام فرمایي چې کله تاسو د جنت په باغچو باندې تېرېږئ نو ښه خوراک پکې وکړئ. صحابه عرض وکړه د الله رسول د جنت باغچې څه دي؟ حضور فرمایي دیني حلقې، د الله د ذکر حلقې چې کوم ځای لګېدلې دا د جنت باغونه دي، او باغ ته چې سړی لاړ شي نو خوراک پکې کوي، نو ښه خوراک پکې کوئ. او که خدا نه خواسته په سامعانو کې هم نشوې نو فتهلک هلاک پشي ګورې ولا تکن خامسا، پنځمه ډله کې ګورې نشي، که پنځمه ډله کې شوې نو تباه بشي. پنځمه ډله دا د حدودو نه بهر ده، دا د الله او د الله د پیغمبر د حدودو نه بهر ده. د زما عزتمندو موږ په دې خپلو بچو نظر واچو، خپل ځان سره ګریوان کې سوچ وکړو چې د دې ماشومانو موږ د دنیا د تعلیم څومره خیال ساتو او د دین د تعلیم څومره خیال ساتو. تاسو به د خپل علاقه کې وشمارئ انګریزي سکولونه څومره دي او دینی مدرسې څومره دي، او بیا دا سوچ وکړئ چې په انګریزي تعلیمونو کې څومره تعداد دی او په دینی مدرسو کې څومره تعداد دی، او بیا دا سوچ وکړئ چې ستاسو په دې ماشوم باندې چې د انګریزي تعلیم دی د هغې څومره خرچه ده او د دیني تعلیم د هغې څومره خرچه ده. نو زما عزتمندو مسله به درته اسانه شي. نو دا نن چې کوم د ماشومانو ختمونه دي یقینا دا ډېر لوی سعادت دی د ماشومانو دپاره هم، د دوی د والدینو د رشته دارو دپاره هم، د استادانو دپاره، زمونږ ستاسو ټولو دپاره دا سعادت دی. الله رب الجلال دې زمونږ او ستاسو دا سعادت نصیب کړي او د دې ماشومانو دا ختمونه دی الله په خپل دربار کې قبول کړي، او د دې ماشومانو دا ختمونه د دوی دپاره، د دوی د والدینو رشته دارو دپاره، او خصوصا د دوی د استادانو دپاره دی الله مبارک کړي، او د دغه ختمونو د برکت دی الله زمونږ د دنیا او د آخرت خوشحاله او کامیابی نصیب کړي. الله د دې ماشومانو په علم کې، د دې په عمر کې، د دې په ځوانو کې برکت واچي. وآخر دعوانا الحمدلله. والله 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 الله